والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم. الحديث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وأهل بيتي وإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شريف قل اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه. استجوان تشريف فرما منتظمین کرام اور طلباء کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پس د سلامنا د مقابله پر برخه کې زتا ستا د اهل بیت په موضوع باندې یو څو خبرې عرض کول غواړم. عزتمن طلباء کرامو، اهل بیت دا دو لفظ دي، یو اهل دویم بیت. اهل وای خلق، بیت وای کورتا. نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام د کور خلق. تفسیر ابن کثیر لیکي چې په اهل بیت کې اختلاف دی، دا عند الروافض او عند اهل السنه. عند الروافض یعنی شیعاګان د اهل بیت په باره کې دا وایي چې اهل بیت دا ټول پنځه دي. اول نبی علیه الصلاۃ والسلام، دویم امام حسین رضی الله تعالی عنہ، دریم امام حسن رضی الله تعالی عنہ، سلورم فاطمہ الزہرا رضی الله تعالی عنہا، پنځم حضرت علی رضی الله تعالی عنہ. د شیعاګانو د عند الروافض د اهل بیت په باره کې هغوی دا وایي، او کوم چې جمهور علما دي زمونږ او د هغوی په مجموعه طور باندې د اهل بیت په باره کې دا عقیده ده چې ها اهل بیت دا پنځه هم دي، او دې سره ازواج مطهرات یعنی د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کومې بیبیانې دي هغه هم په د اهل بیت کې شامل دي. حاضرین محترم، د اهل بیت شان، د اهل بیت فضیلت، د اهل بیت عظمت دا خو په قرآن مجید کې په احادیث نبوی صلی الله علیه و آله وسلم دا په دې دوانو کې اظهر من الشمس دي. د اهل بیت د شان نه، د اهل بیت فضیلت نه، د اهل بیت د عظمت نه څوک انکار نشي کولی. انکار خو ډیره غټه خبره ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام می د بغض په باره کې فرمایي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې یو کس د حجر اسود او د مقام ابراهیم په منځ کې په منځه باندې ولاړ وي او د منځه سره د دغه انسان روجه هم وي، روجه یې نیولې وي، او دغه انسان نه په دغه وخت کې مرګ راشي، دغه انسان وفات شي، او د دغه انسان په زړه کې د دغه اهل بیت دپاره بغض موجود وي، نبی علیه الصلاۃ والسلام می فرمایي چې دغه انسان به هم جهنم ته داخليږي. نو موږ له پکار دي چې د اهل بیت سره بغض نه ساتو، د اهل بیت سره مینه محبت وکړو، د اهل بیت سره ښه سلوک وکړو. بیا جمال الدین محمد بن یوسف الزرندی رحمه الله په خپل کتاب فی نظم درد المصمتین فی فضائل المصطفى والمرتضى کې یو حدیث را نقل کړی دی، 289 نمبر حدیث را نقل کړي. هغوی مبارک فرمایي: ورد عن عبد الله بن زید عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أحب أن ينسأ له في أجله، قال من أحب أن ينسأ له في أجله وأن يمتع بما حوله الله فليخلفني في أهلي خلافة حسنة فمن لم يخلفني فيهم بطق عمره وورد علي يوم القيامة مسودا وجهه. حضرت
عبد الله بن زید رضی الله تعالی عنه د خپل پلار زید رضی الله تعالی عنه نه حدیث را نقل کړي. هغه مبارک فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام او فرمایل چې کوم یو کس وغواړي د د پاره چې کوم وخت مقرر شوی دی په دې دنیا کې چې دی وغواړي چې زما په دې عمر کې دی خیر واچولی شي، برکت پکې واچولی شي، الله رب العزت زما د عمر زیات کړي، نو نبی علیه الصلاۃ والسلام می فرمایي وای دغه انسان له پکار دي چې دغه انسان د خپل عمر نه سفایده واخلي، سفایده دې حاصل کړي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د اهل بیت سره د ښه سلوک وکړي، مینه محبت ور سره وکړي. بیا مې نبی علیه الصلاۃ والسلام په دې حدیث کې فرمایي چې کوم یو انسان د اهل بیت سره بد سلوک کوي، مینه محبت ور سره نه کوي، پس لکه ورته بعد ساتي، نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې هغه انسان با ما سره د قیامت په ورځ په داسې حالات کې ملاویږي چې دغه انسان مخ به تور وي. نو موږ داسې غواړو چې زمونږ مخونه د نبی علیه الصلاۃ والسلام په مخامخ باندې تور وي، نه موږ داسې نه غواړو. نو موږ له بیا پکار دي چې موږ د اهل بیت سره مینه محبت وکړو، ښه سلوک ور سره وکړو. یو بل حدیث تاسو په وړاندې عرض کول غواړم. ترمذی شریف په کتاب الدعوات کې یو حدیث را نقل کړي، حدیث نمبر 3455 کې حضرت عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته دا خبره ورسېده چې بعض خلقو زما د خاندان په باره کې نازبه الفاظ استعمال کړي دي یا نسبت الفاظ پکې استعمال کړي دي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې ما ته منبر راوړی، نبی علیه الصلاۃ والسلام ته منبر راوړو، نبی علیه الصلاۃ والسلام په تشریف کې خودو تشریف فرماشو او وی فرمایل ټول خلق ته یو فرمایل چې اے خلقا من انا، دارته وایي چې زه څوک یم. صحابه کرام ورله جواب ورکو قالوا انت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، یا رسول الله تاسو د الله پیغمبر یې. د صحابه کله چې صحابه کرامو جواب ورکو، د صحابه کرامو جواب بالکل صحیح وو. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایل چې دې اے صحابه کرامو دې کې هیڅ شک نشته چې زه د الله رسول یم. او نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي انا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، ز محمد بن عبد الله بن عبد المطلب یم. انا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، یعنی دې طرف ته اشاره کوله چې اے صحابه کرامو هیڅ شک نشته چې زه د الله رسول یم، په دې کې هیڅ شک نشته دی. خو دې طرف ته اشاره کوله، د خپل خاندان طرف ته اشاره کوله، د خپل خاندان طرف ته اشاره کوله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي بیا و اے صحابه کرامو ان الله خلق الخلق، الله رب العزت بیا مخلوق پیدا کړو، په مخلوق کې مخلوق بیا دوه ډلې کړو، یو ته بهترین مخلوق وای، یو ته درمیانه مخلوق وای. په بهترین مخلوق کې بیا دوه قبیله پیدا کړې، یو قبیله بهترین قبیله وا، یو قبیله درمیانه قبیله وا. په قبیلو کې بیا کورونه پیدا کړو، په کورونو کې سب بهترین کورونه وو، سب کې بهترین کورونه نه وو. په بهترین کورونو کې بیا یو کور داسې وو چې هغه د ډیر عظمت والا، د ډیر فضیلت والا، د ډیر لوی شان والا کور وو. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي چې اے صحابه کرامو الله رب العزت زپها بهترین کور کې پیدا کړم. الله رب العزت موږ په دې څو خبرو باندې عمل کولو